أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سورة الكهف 10 نمبر آیات دی 10 نمبر نه اخوا د سورة الكهف والاو تفصیلی واقعه شروع شو او ردی زګی نه پوری دغه واقعي اجمال لنډ خلاصه وا. الله تعالی وایي د دې واقعي تفصیل داسې شو چې اذ اول فتیه الى الكهف هغه وخت چې قصو کو ځوانانو الى الكهف غار طرف فقالوا او دی ویلو یعنی دعای غوښتله ربنا ای رب زمنګ آتنا راکه مونږ ته ملتون کې خپل طرف رحمت وحي لنا او تیار کې زمونږ د پاره من امرنا بکار زمونږ کې رشد هدایت زمونږ کار کې هدایت واچو به مونږ رحم وکړه. دا د ځوانانو قص چې کوم دی هغه وخت شو چې په کوم خار کې دوی وسیدل نه بلغه خار کې دی بادشاہ را وغوښتل او دوی ته وویل چې تاسو متعلق د اطلاع د تاسو د بتانو عبادت نه کوئ او بلکې مخالفت کوئ یو الله تعالی د بندګۍ قایل. نو د ځوانانو ورته ویل چې او د قشانت کې دا وروسته د ځوانانو بحث را روان دی چې څنګه جواب ورکړو هغه بحث ورسره روان دی. موږ مخکې ویلو چې بادشاہ د دوی د قتل لپاره اعلان کاو لیکن دوه خبرې منځ کې رکاوټ یو دا بیخي ځوانانو د ځوانۍ په وجه بیره هم راغی چې د وجلو نری ځوانان دي او دوی مدار د بغاوت جوړېدل امکان چې بغاوت جوړ نشي. دوی ته ویل چې په خپل کار هم سوچ وکړي دا کار هم غلط دی داسې مه کوئ. دوی چې کله واپس راغله کورونو ته خپل منځ کې صلاح وکړله چې په دې ښار کې د یو الله بندګي کول یو جرم ګڼل کېږي ډېر ګران کار دی په دې کې موږ د یو رب بندګي نشو کولی بیا هم سرونو ته خطره ده داسې کار کوو چې یو غار ته ځو په غار کې پناه اخلو چې د الله تعالی صحیح بندګي وکړو. او تفسیر مالک قرآن وجه د عام د ټولو پیغمبرانو سنت هم دی په کوم ځای کې به ترې سره عمل نشي کولی هغه ځای کې نه بل چېرته لاړ شي. نو الله تعالی وایي چې دوی غار طرف ته قصد وکړو او دغه دعای وختله چې کوم ذکر شوی ده دعای قبول شو. دوی غار ته ورسېدو فضربنا نو موږ وذک علی اذانهم د دوی غوږونه د غوږونو د کول کنایه د جوور خوب نه مضبوط خوب سړی چې کله د کېږي نو سترګې ودې شي غوږونو باندې خبرې اوري خو چې کله د غوږونه مده شي نو بیا سم د غفلت خوب بیا هېڅ نه خبرې جوور خوب غوږونو د کېدل له کنایه د جوور خوب نه د جوور د کېدو نه د غفلت والا خوب چې سم بیخي جوور سړی ودې شي. الله تعالی وایي موږ د دوی غوږونه وده کړل فی الکهف په غار کې سنین عدد کلونه په شمار ډېر کلونه دا دغه شان پراته په غار کې ودو. ثم بعثناهم بیام رایخ کړه یعنی راجوندیم کړه یعنی یخم کړه باز په معنا د ژوند کېدو سره نو دوی د دومره کلونه خوب داسې ولکه مرګ بیا ژوند کړه لنعلم دې د پاره چې موږ معلوم کو ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا چې کوم ډالې خش مارلې دي هغه څه لبثوا دې تر کړه دي امدن د مدینه کوم مده تر کړه په کار کې چې د خصې په رسول تر شوی نو مده کله دې را یو شورا پاسې د تبوس وسه چې دا وسونه زمانه متیر کړی یو ویل بس یو ورځ هم تیر کړی بل نه ورځ نه ده مونږ د غار تر رالو تقریبا ساخ یا د ګرمۍ ټیمو او غارې وس مازیګر دی نو دارو غورز نه ده لګ ورځ نیمه ورځ بیا به کې ویډلې ویل چې نه د سینه ده موږ به حساب باندې پوه شو نه یو موږ ودو کې دې چې موږ ډېر زمانه هم تیر کړی خدای صاحب سره الله ته معلوم دی موږ اندازه نشو لګولې دا به کې خيار نه الله تعالی وای نحن نقص عليك نبأهم من بیانو تا ای پیغمبر نبأهم واقعا دغه کسانو بالحق درشتیا یا دې څنګه چې سابقات کوم واقعا د ټکی پټکی باندې بیخي رښتیا او باقي چې خلکو بخلو باندې سم مشهور دي یا په کتابونو کې سلیکټ ور دینه مخالف دي نو ته پوه چې دغه رښتیا نه دي بدا کې دروغ ملو شوی دي. انهم پیتیتون یقینا دوی ځوانانو امنو ایمان راوړه بربی خپل رب باندې وزدراهم زیات کړه دوی لره هدن هدایت ایمان نورسته زیادت د هدایت سي د ایمان صفاتونه په انسان کې پیدا کېدل دا د ایمان زیادت لکه انسان ایمان راوړو د ایمان نورسته باغې کې پکړاوونو باندې صبر د ماده پکې رااله دغه شان په الله تعالی باندې توکل د ماده پکې رااله
د دغه نه وروسته چې کوم دی بدین باندې کله کېدل او استقامت دا د ایمانی صفتونه دا پکې مضبوط شي دا پکې راغی نو دا د ایمان صفات دي نو دا هدایت زیاتېدل شو وربطنا موږ مضبوط کړو علی قلوبهم دوی زړونه اذ قاموا په هغه وخت چې پاسېدو فقالوا او ویل ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب د اسمانونو او رب د ځمکې دی لن ندعو من نربل من دوني بغیر د الله نه اله بل خدای لقد قلنا اذا شططا یقینا دغه واقع به من ویلی لقد قلنا یقینا من ویلی اذا بدغه واقع شططا ګډه وډه خبره شطط هغه خبره ته وایي چې کوم دا قلم خلافي دا خبره چې الله نه بغیر من بل سوایو نو دا به د عقل هم خلاف یا عقل سره به هم ټکراو لري امام ابن کثیر رحمه الله وی دا وربطنا علی قلوبهم چې الله تعالی موږ دې زړونه مضبوط کړو دا د هغه ټیم خبره ده چې کله د بادشاہ مخې ته ودرېدل او دومره په ډاډه انداز باندې پر اظهار وکړو زړونه مضبوط او دغه وضاحت یو وکړه چې موږ د یو الله تعالی نه د بل چا بندګي نه کوو که دا کار زموږ نه وشو نو بس دا عقل نه خلاف کار کړی دا کار به زموږ غلطي هؤلاء دا کسان قومنا زمن قوم دې نتخذو چې نیولې دي من دوني بغیر د الله نه الهه نور خدایان لولا ياتون عليهم بسلطان بين دوی ولې نه راوړي په دې باندې یو دلیل ښکارا زمنګ د قوم د بوتانو بدل شروع کړي دي دې بوتانو په خدای باندې ثبوت او دلیل ولې نه پېښ کړي دوی نشي پېښ کوي فمن اظلمون سوق ډېر ظالم دی ممن افترى على الله كذبا دا هغه چانه چې جوړي په الله تعالی باندې دروغ چې وایي د الله تعالی سره شریک شته دي او دا شان کې بوتان له خدای صفاتونه ور کوي او دا کس د ټولو نه غړ ظالم دی چې په الله باندې دروغ وراړي یو حالانکه الله تعالی سره هیڅ په خدای توپ کې شریک نشته وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ او هغه وخت چې تاسو پرې دی جدا شئ د خلکو د خپل قوم پرې دی وما او هغه سم پرې دی يعبدون چې د قوم عبادت کوي بوتان هم پرې دی الا الله بغیر د یو الله نه الله نه پرې دی تاسو او ورګه داګه د فار د هر څه تاسو پرې دی پاونو بیا قاس وکي الا الكهف غار من مخکې ویلو کهف غټ غار ته ویل کی پراخ غار ته ویل کی چې عبادت پکې کی ینشر لكم ربكم من رحمته خور بکی بتا زمان رب تاسو رحمت خپل ويحيي لكم او تیار بکی تاسو د پاره من امرکم بکار تاسو کی مرفقه اسانی تاسو بکار کې به اسانی راولي وترى الشمس او تابل النور اذا طلعت هر کله بشراخوتو تزاور دبک اوختو عن كهفهم دغار د کسانونه ذات الیمین په خی طرف باندې نور په شکل راوخو نو د غار ته بدن نه داخلي دو بلکې د غار په خی طرف باندې نور ولګیدو او واوخت و اذا غربت هر کله بچ پر یوادو تقرزهم پر خودل پیدا کسان ذات الشمال په ګس طرف باندې نو د معلومي کې دا چې د غار شمالن او جنوبا شمالن او جنوبانو نو په دې وجه باندې دا نور ډایرک په دې باندې نه پریوت بلکې چې کله برا خود نو خی طرف باندې بوختو چې کله پر یوادو ګس طرف باندې بتیر شو غار ته باندې داخلي درو پیدا دا و چې دنه کې د کسان چې کوم مده پراتري دای نه خرابول ځکه نور خام ډېر تیز ګرمي لري وهم فی فجوه منه او دی په یو کولاو میدان کې ورته غار په کولاو ځکه کې دی اوسېدل پراته فجوه کولاو پراخه ځکه ته ویل کېږي نغار ځنی حصي کولاوي ځنی تنګي نو دی په خپه کولاو ځکه کې کولاو ځکه سړی نه تنګي تنګي ځکه په کې هم نه ذلك من آیات الله دا د نخد الله تعالی نه دی من يهد الله اغچت چې الله هدایت وکړي په هو المهتدي د سملار مندون کې ومن يضلل حق سوچ الله گمراه کی فلن تجد له وليا مرشدا تب بیان مونږ د هغه د پاره وليا کارساز مرشدن سملار خودن کی